بیا چې د په ځان په خپله پانسي کوو نو ته ځان ته څنګه په دا مرۍ ته پړې واچو او په اونه کې ته ځان اوریځان کو دا غلطه خبره ده دی په خپله نه دی چا وجلی دی وجلی دی په توت کې ځوړندو نو ته څنګه توت ته ځان آیا د دې موضوع نابالغه جنازه چې ما کوله او ډېر پس پوه نه وم د ده سره دا ظلم ولې شوی دی دا په څه کم قانون کې شوي دي او ده ولې څه ضرر چاته رسولی دی کوم ظلم ده کړی دی چې د 22 سال عمر کې یو سړي دي او دغه جنازه په نابالغه کېږي نو دا خو د افسوس خبره ده ستا ورور ها جی مشر ده نه ها جی ستا نه مشر ها جی اخیری ملاقات را سره کله شو 13 جمعه جی 13 جمعه ها دیو پرون د کور وته نو تاسو جی مردان کې مردان کې ډیوټي کېلته پرونه په مرګ خبر شراله ها جی سار زوزو او جی ټولو مشرو ټول مشر جی ستاسو چا سره څه دښمنی و نه جدن چا سره دښمنی نه مشانی نشته جی دا هو مذوب دسه لکه بولو دیوانه لکه دغه زبدوی چې هغه مونږ قدریم د نوې زده کړې لکه اوس مو ته ټکو خو 15 منټه پس مې تاسو کو بیا هغه مونږ ولا نه ورته دماغ کار نه کمزور دماغ نه زیات کمزور او ډاکټر ته مخول او ډاکټر به چې د شرو کال شي د دماغ بدل سو کالوي الله سکال او جی هغه چې هدا پټ غل چې دی بادشاہ دی نو شپې واقعیا د اوس مونږ ته هیڅ پته نه لګي الله لیدلی دی خو چې چام دا ظلم کړی دی نو زه ستاسو د شهید بای په دې سوشل میډیا په واسطه دا واز شو ته ما چې هر چا دا ظلم کړی دی الله بیني او ان شاء الله دی په دنیا کې خو ورځ نه نو روح پامن کې دی نو معذوران او نه دیوانه نه لیونی پامن کې دی اوس دی دیوانه بچا ته سب بد رسولیو چې دې مونږ ته ځوړن کو ظلم ورسرو کو د زمانی جورو ستم رانا زیګرو خړو د زمانی جورو ستم رانا زیګرو خړو رخصی مرګیا زما د ګل پشان دلبر خړو رخصی مرګیا زما د ګل پشان دلبر خړو د زمانی جور او ستم رانا زیګرو خړو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو شاہد خان شاہد موجود مجی لنخړ مکان آباد کی دل د پرون یو سانحه مخ تراله چې په شیرګل کې یو ځوان په داسې حالاتو کې ملاو شو یقینا چې هغه کور ته راوړی نو هغه مور او پلار به د درد نه کتلی من خپل بچي ته بیا هم واورېدل چې هغه دیوانه و زه حیران په دې ما چې زموږ د ملک حالات ولې داسې کېږي چې بیا دلته داسې قسمه ځوانان چې کوم دیوانۍ د ځان نم خبر نه هغه په داسې حالاتو باندې د هغې لاشونه ملاو شي چې مور پلار ورته کتیم نشي دیوانه و بچی ډېر خوږي جي که بچی نیم یو که نی نو د بچي نوم اولاد خوږوالی ډېر زیات یو غم ډېر تریخ غم دا د هغې تره دی دوی سره به خبرې ترې کوو څنګه ورور وعلیکم سلام شهید بای ستا ډېره مننه مهرباني چې تاسو دومره ټیم ویش او زمونږ یې ځای ته راغلې او ستاسو ډېره شکریه مننه جي دا ستاسو ورارو دا او بس وراره مې دا زمونږ داسې لکه وروره موږ ته بازار کې پاتې کېږي نعمت الله نوم یې دی دا ماشوم و مذوب و دا څه واقعه شوې وه د دوی سره دا خو داسې واقعه شوې چې دا ماشومه 23 سال عمر او زمونږ د وروره نعمت الله بی به ورته ډېر وایي تاسو زویه دلته کښېنئ زما نه اتیا سل روپۍ اخلئ د بازار کې د والد صاحب یې کار کوي او دا سبزي مبزي کور ته وړی خو ماشوم داسې و د هغه معذور و د الله پاک هم په هغه باندې څه احکامات او فرایض هغه هر څه معاف ورته ځکه معذور و نو هغه به بس شوق و د دې ګډو بیزو شوق و هغه به لکه خوښې وې ډېرې زیاتې زه مینه به یې ورسره کوله نو دکې د وجې به دې سار لاړو د شیرګړ کې به هغې ګډبنو سره و هغوی به هم خیال ساتو خو دغه ماښام به کور ته راتو
بیا په دغه شپه باندې هیڅ پته نه لګي څه الله ځکه هغه دغه چې دا پټ غل چې دی باچا دی نو د شپې واقعه د اوس مونږ ته هیڅ پته نه لګي الله لیدلی دی خو چې چا هم دا ظلم کړی دی نو زه ستاسو د شهید بای په دې سوشل میډیا په واسطه دا آواز شوتوم چې هر چا دا ظلم کړی دی الله به ویني او انشاءالله دی به په دنیا کې ښه ورځ نه ویني تا داسې یو ماشوم سره تا داسې یو موضوع سره داسې ظلم وکړو چې په هغې باندې تا داسې خلک وجړوله د هغه مور د هغه پلاره چې هغه ته خو هسې هغه خو داسې ماشوم و چې یو سړي به ورته کته نو هسې به یې ځان ته رانږدې کوو دا معذوره ماشومان د دې خلکو ډېر خوښي نو ډېر یو ظلم شوی دی زوی او جی ټولو مشرو سره ټولو مشر جی ستاسو چا سره څه دښمني وه نه جی زموږ چا سره دښمني نه مشراني نشته دی جی دا خو مذهب او داسې لکه بوله و دیوانه و لکه زه خو زه به دا ویم چې هغه مونځ قدر یې نه وي زده کړی لکه اوس مو ته ټکې خو 15 منټه پس مې تپوس کو بیا به هغه مونځ ولا نه ورته و دماغ یې کار نه کوي کمزور یې دماغ نه ډېر زیات کمزور و ډاکټر ته مخ وړی و ډاکټر وایي چې د چې دې د 10 کال شي د دماغ به د 10 کال وي او جی او خو دې به لکه کور نه ټینګېدو بس دې به سیلانۍ غونته کېدو لکه موږ به خو ټکوو مو خو بیا لکه کسان راته وایي چې سړی مذهب دی بیا به خراب شي دا مو ټکوه خو ښه دې به شېرګل ته تو جي سهار وتو ماښام به راتو روزانه به راتلو ماښام به روزانه راتو جي په دې ورځ خو نه راغلی په دې ماښام نه راغلی جي ګرځېدی پسې ګرځېدو پسې جي لکه موږ ولمو ته دې به کله ناکله چې لاړو نو ترور کله به لاړو بیا موږ رنګونه وکړو یا به د ماماګانو کله لاړو په پېښور کې ترور دا یو په چارسده کې ترور دا نو هلته به لاړو نو موږ ته بیا موږ رنګ وکړو نو هلته به وو نو بیا به لکه څنګه به وروره په کلاله شو دا شپه باندې نه راغلی موږ په انتظار باندې وو تاسو خو به خپلو کره بتلی خپلو کره بتلی جي چې سهار خبر شو نو به دغې سیه وانه ما ته رنګ وکړو هغه ما ته تا ته تصویر درلېږم ته تصویر وګوره هارون نوم یې د هغه سیه والا هغه ما ته تصویر راولېږو چې ما وکتو مې چې دا خو زما زوی دی بیا هغه په خپله باندې راغی او دې شېرګل ته ته ووتلم د ګاډي کې چې موږ لاړو هسپتال ته پولیسو راوړی او د شېرګل د هسپتال نه بیا موږ وصول کړو جي مړی م راوړو جي څه اف آی آر پکې وشو اف آی آر پکې شوی جي خو لکه موږ داسې د دعوه پچا نشته دعوه پچا نشته جي او لکه موږ نه څوک پېژنو نه څوک ملیدلي دي او چا سره دښمني شته دی چې دومره نادان و نو ده به چا ته څه نقصان ورکړی هېڅ نه جي بالکل هېڅ دونه ماشومان به خو ده به د جړل ماشومان د لکه ښه پهلوانو جي خو لکه زړه پکې نه و د چا جواب نه و او ډېر کمزور و دماغونه او څه کار کوي په خپله باندې په ریړه باندې فروټ موټ خرڅوو سبزي مبزي خرڅوو غریب دی قدرمنو دا پلار دی او د پلار نه بچې ګور ته لاړو کاکا وایي چې به په کور کې سارولو خو هغه دماغ کمزور یو که ما به څومره هم کوشش وکړو نو هغه به ګرځېدلو ځکه دماغ یې کار نه کولو بیا یو داسې نادان دیوانه چې هغه د هیڅ دم نه خبر هغه نه ژوند پیژني او نه مرګ پیژني او نه چکرې پیژني نه ځان پیژني چې څوک یم او څه یم حیران په دې یم چې دې غریب بچا سره څه زیاتې کړی و چې د د مرګ سره دومره ظلم وکړو الله دې وکړي چې دا مخیری ظلم شي او له دې نه پس زمونږ په دې سیمه باندې امن راشي او زمونږ ماشومان زمونږ روغ رنځور معذوره دا په امن شي یقینا اولاد ډېر خوږ او د اولاد درد ډېر ظالم درد دی که اولاد نیم یو کو نیم نی نو بیا هم د مور او پلار په مرګ نشي سول ځکه بچی چې ورته ګوري په بچي زړه راټولیږي په بچي باندې غم غلطیږي نن پلار شته هغه دیوانه نشته چې کوم به د رټلو په کور کې به بندولو چې چېرته مزه او په دغه شپه به مور هم ډېر انتظار کړی چې ځه چېرته به د ترور کري ماما کره به را به شي خو چې د لاش راغلی نو چې د هغې مور به سهلي پلار خو یې ناست دی په زړه به زخمی خو په ظاهره ناست دی الله دې وکړي چې دا اخیری غم شي دا د دیوانه قبر دی د 21-22 کالو عمر کې و د جنازه په نابالغو کې وشوله ځکه چې دی د دنیا نه نو خبر دی د دنیا د دستور نه نو خبر دته دا پته نه وه چې ژوند څه یقینا دی بې ګناه مړ شو
د مرګ او ژوند هم نه پیژندو بیا د کور وتلی و کاکا وایي چې څاروي به یې خوښ و په څارو پسې به ګرځېدو نو د دې ځای نه به دی روان شو شیرګل کې په دغه خټانو کې به د څاروو ته کتل او په هغې به یې مینه ماتوله د ژوند نه به یې خوندونه اخیستو بیا په هغه ځای کې ونې ته ځوړند د ده لاش په داسې حالاتو کې میلاو شو حیران په دې ما چې ظلم انتها دې حد ته راغله چې نن هغه لیوني چې ورته موږ وایو هم څوک نه پرېږدي هم په امن کې نه دي نه روغ په امن کې دي او نه معذوران او نه دیوانه نه لیوني په امن کې دي اوس دې دیوانه به چاته څه بد رسولي وو چې دی یې ونې ته ځوړن کو ظلم یې ورسره وکړو کاکا وایي چې جنازه م وله په نابالغو کې وکړه څنګه کاکا بسم الله الرحمن الرحیم خیر خیرت دی دا زمونږ د یو ماشوم ډېر ظلم شوی دی جی دا د 22-23 سال عمر دی د ده جنازه زه پخپله په جنازه د ده قبر ما کنه سي پخپله باندې د ده جنازه مونږ د نابالغه کړې ده آیا د دې مذوب نابالغه جنازه چې ما کوله او ډېر پسې پوه نه وم د ده سره دا ظلم ولې شوی دی دا په څه کم قانون کې شوي دي او ده ولې څه ضرر چاته رسولی دی کوم ظلم ده کړی دی چې د 22 سال عمر کې یو سړی دی او دغه جنازه په نابالغه کېږي نو دا خو د افسوس خبره ده بله خبره ده د ده سره به ما ټوکې کولې ما به ورته لکه چې دا پېڼځي ګورې ما به هم ځان سره بولې ما ته به وخندل په مخه به شنانه به روان شو دا داسې یو بني ادم و که ماشوم به ولې ډب ورکړه ته په خورې به ورکړه دی به په ژړا شو دا مونږ ته معلوم دی زمونږ په لاس کې لوی شوی ده باندې مونږ له داسې افسوس زما د ضمیر زما له خبرې زما نه دې ټیم کې نه کېږي چې زه سره ولې دا ظلم شوی دی د دې د زر تر زره تحقیقات وشي د دې ظلم بدله دې د واغوستې شي چې دا خلک یې ویني چې بل سړی سبا دا نشي کولی ولې شوی دی او دلته دا څوکونه د ده دغه او بیا چې ده په ځان پخپله پانسي کوو نو ته ځان ته څنګه دا مری ته پړې واچو او په ونه کې ته ځان اویزان کړو دا غلطه خبره ده دی پخپله نه دی دی چا وجلی دی وجلی دی په توت کې ځوړندو نو ته څنګه توت ته ځان ورسو هسې داسې کېږي چې ځان پخپله مړ کړو په دغه ورځ د کوره وتلی و او په دغه ورځ دی د کور وتلی دی تره دی زما د دې کلي یو سابقه منبر یم او د خدمتګار یم د دې خلکو د دې ټولو خلکو خو زما په دې ډېر افسوس دی د دې د زر تر دغه وشي انکوایري دې وشو د دې هغه دغه پیدا شي وسلام تاسو وروارو تاسو راشئ وعلیکم السلام دا ستاسو وروارو دا زما وراره و دا سوچ چې دا موضوع به وخت سر نه لکه دغه نه وي چاته به سویم نه کو چا به هم خو دی په جړا شو داسې براوان شو کنه چاته سوي راوي نه چې ډیر به غوسه کو دا به کو بس دغه به تو خپل خو دغه به لاس ماته یا دغه باندې نه چونه بس سیده به تو په لار باندې براوانو دی وړو مړو په کچ کچ ماشومان دارونو باکسر و خو نه ایته به کول کشران نو ډیر ته کشران واوی ته به تا زمانه مشران نه کتر سوي منه ها ډیر ماشوم او چا ډیر دیاته وسره کړی چې لکه دا خو غریب پیسې هم نه پوهېدو مسلې ونیو خو داسې نه په ښه بده او نشته دی دوه درې وروڼه نور هم یو په حجره کې و دوه وروڼه څلور وروڼه څلور وروڼه دي یو دا رور دی یو دا رور دی او دنه مشران دي لکه دنه مشران دا دی رورو او جی جګړه به ورسره کولې او جی ډېرې تا ته به څه وي جګړه به ورسره وکړې څه به وي درته کارېدو به راته ډېر کارېدو به خپه یې پسې او جی بس ظلم د شهید صاحب ډېر ظلم دی دی ماشومانو ته که ماشوم معذوره می خو دا د پلار د زړه غوښې د مور د زړه غوښې ماشومان د چا نه سیوا کېږي نه که نیمې څنګه شهید به یې خبر وکړه که نیمې او که نیم نه خو د مور پلار هغه زړونه پرې راغونډي جي دا خبره او نن سبا خو زمونږ په دې علاقه کې ما ډېر ولیده د معذوره ماشوم سره په کور کې د روغ نه ډېره مینه محبت کېږي ډېر شته دی دلته مونږ ولیده د هغې روغو نه ورسره مور پلار ډېره مینه کوي او دا خو ډېر تکړه ماشوم و د دې پلار ډېر زیات خوښ و دا ماشومان پسې داسې خفه دي لکه
جو تاسو دوی د زړه نه یو الله خبر دی جی دا ډېر ظلم شوی دی ډېر زیاتې شوی شاید صاحب په پرس کله که تا به د یو خبرې تپوس وکړو خو تا به د فرض که د یو خبرې تپوس وکړو نو ډېر په مشکله به تاله جواب درکړو داسې په مخه به درنه تلو چې ډېر به دې مجبوره کړو که نه نو د هغې خبرې جواب به یې درله درکړو او په مخه به درنه تلو نه په چا غم غرض بس مشکله سره به تاله د خبرې جواب درکړو به د خپل لار به داسې روان و چې نه څه اورم نه څه وینم داسې ماشوم که نه نو ډېر غر زیاتې ورسره کړی دی دې زیاتي لازمي څه خل پکار دی که نه ډېر زیاتې ورسره یو لږ زیاتې یو ډېر زیاتې ورسره کړي هلکه د دې بالکل د دې پکې څه بیخي د دې زیاتي څه حق نه و د دې ماشوم سره بالکل ټیک سړی څنګه ستا ورور ها جی مشر ده نه ها جی ستا نه مشر ها جی اخیری ملاقات را سره کله شو 13 جمعه جی 13 جمعه ها دیو پرون د کور وته نو تاسو جی جی مردان کې مردان کې ډیوټي کېلته پرونه په مرګ خبر شراله ها جی سار دو مګټ کې منظر سمې کړو بس دو نو 8 بجے 9 بجے موږ ډیوټي له صبح دکان ته نو بس پالیس سے میرنگو کوئی داس چلو بس پونا میں بکوتا ہے کٹنے میں رو دانگل بس نیا کروں نیا کر پاتے کہ हाँ जी ستاسو چا سره تور سپینه شته سره اچھا سره هم ذاتی سره غنښت جی می کلی خلکو د پته راټول اندازه ډېر خپل وخت دلته تیر څوک معلوم نه دي چې چا نه جی نه چې مجرمان څوک دي هیڅ پته نه لګي نه جی نه پیار پکې شو نه جی په یارونه شو هغوی دغه وکړو خو لکه د شپې کیس ته پټ غل وي باچای که نه نو له هېڅ پته نه لګي اوس په یو بېګناه سړي ته دعوا وکړې کیس هغه هغه نه کړم نو دښمني خو څه کوي خو الله پې هم ناراضه کړي که نو چې داسې څه پته ولګېده انشاءالله بیا به خپل هغه کوو خو لا اوسه پورې د شپې کیس دی نو هېڅ پته نه لګي چې چا کړی دی جي قدرمنو همیشه چې موږ ګورو نو صرف په پښتونخوا کې او په پښتنو باندې دغه ظلم زیاتې شروع دی چېرته د کوره نه لس کسه مړه کي چېرته یو کس چېرته دوه کسه په دویمه درېیمه ورځ د پښتون یو داسې لاش جنازه میلاویږي چې هغه زوړ غم به درنه هېر شي چې نوی غم وګوري اوس دا دیوانه چې د دنیا د حاله نو خبر د ژوند نو خبر ده به د چا سره څه بد کړي چې دی هم په داسې مرګ کو یقینا مور او پلار به خپي ځکه د مور زړه سوری شو د پلار د ملا تیر مات شو دیوانه و خو بچی خو نو د بچی مینه خو ځان له مینې الله دې وکړي چې دا اخري ظلم شي او اخري مرګ شي بې ګناه چې د دې نه پس د پښتنو په سیمه باندې امن راشي او الله دې وکړي چې د مجرمان گرفتار شي او دوی ته انصاف ملاو شي د دې سره ما شاهد خان شیل اجازه راکړي د الله پامه